السلام علیکم. پرون راسي په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات وایرل دی او خلک په تنقید کوي. نو ما وی چې دای حقیقت درته وایم. یو لیفټیننټ جنرال صاحب دی، معظم خان نوم دی، هغه د ایچ ای سی چیرمن د سلور کالو د پاره اپوینټ کو او دغه خبر ډیر وایرل دی. معظم خان صاحب ایچ ای سی چې دنو هغه هایر ایجوکیشن کمیشن دی، د ټول پاکستان د 277 یونیورسيټیانې په زرګونو پروفیسوران، پی ایچ ډي سکالران، دا ټول هغه ته اوس جواب دی. معظم خان صاحب د فوج نه ریټایرډ سړی دی، ډیر ښه کارکردګي به کړي، کیدای شي ډیر لوی کارنامې هم د ملک د دفاع لپاره کړي، د هغې نه موږ انکار نه کوو. مسله دا ده چې هر ریټایرډ ادارې باندې ریټایرډ فوجي کینی، نو الته کې چې کوم هغه قابلان خلک دي، دا د هغوی حق تلفي ده. معظم خان صاحب چې دی هغه به کارکردګي په ټینک چلولو کې، په ګولۍ چلولو کې به بله څه کارنامه به، خو د تعلیم نه خو هغه ډېر لرې دی. معذرت کوم. او دویمه خبره دا ده چې د هغه خپل ریټایرمنټ وکړو، ښه مزي وکړي، اوس به ډېر لوی پنشن وملي، نو بس پکار ده چې آرام وکړي. د دې ادارې کې په زرګونو پروفیسوران دي، پی ایچ ډي ډاکټران دي چې هغه د دې ادارې او د یونیورسيټیانو په مزاج پوهیږي. کو هغه راشي نو اداره به کامیاب شي. تاسو ته یو مثال در کوم. جنرال عارف یو ریټایرډ جرنیل دی، د اولمپکس کمیټې د تیرو 20 کالو راسي چیرمن دی، او په دې 20 کالو کې په اولمپکس کې پاکستان هیڅ ونه ګټل، کارکردګي زیرو ده، ځکه چې د هغوی مزاج نه دی. دی له خو یو د لوبو ایکسپرټ الته چیرمن پکار دی چې هغه خلک اولمپکس له تیار کی، د ګراس روټ لیول نه کلاړیان راچوت کی او هغه لاړ شي. نو زمونږ هغه 20 کال راسي چیرمن دی او کارکردګي زیرو ده. زه د دوی په صلاحیتونو اعتراض نه کوم، زه په دې اعتراض کوم چې هره محکمه باندې ریټایرډ جرنیل صاحب راغی، نو د خپل خلک دا سیویلین بس کوي، دا د دوی ډیره حق تلفي ده. پکار ده چې حکومت خو بېوسه دی، خو ادارې له پخپله پکار دي چې دا ډیر منفي تاثر روان دی په سوشل میډیا باندې. پرون راسي په لکونو پوسټونه ما وکته چې هغه په دې باندې تنقید کوي او هغې کې دا وایي چې یو بل بیروزګار ته روزګار میلاو شو او وی تاسو وایي چې پاکستان کې روزګار نشته. نو دا ډیر منفي تاثر جوړي. خدای د پاره په میرټ باندې هر اداره خپل ادارې ته کار کولو ته پرېږدئ چې دا ملک ترقي وکړي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.